ظاهر پسترګو باندې لیدې شي. نو دی وجنا امام ترمذی د رسول الله ظاهری صورت هغه مقدم کو. ها یو نقطه دام دا چې خلق په معنا د تصویر سره مرادي فتبارك الله احسن الخالقین، د دې معنا بدا کې فتبارك الله احسن المصورین، دا بدا کې چې بیا تعارض بین الآیات را دي. بل دې را دي هل من خالق غیر الله، دا الله نه ما سوام کرته خالق شتا، او قرآن وی فتبارك الله احسن الخالقین. نو دواړو آیتونو بیل بیل معنا ده. هل من خالق غیر الله معنا ده چې دا الله نه ما سوا بل څوک روح اچولی شي نشي اچولی. او د فتبارك الله احسن الخالقین معنا احسن المصورین. دنیا کې خلق تصویرونه وباسي او تصویرونه جوړي، لیکن الله تعالی بهترین تصویر جوړونکی دی. خلق خو یو څیز ته ګوري نو تصویر جوړي. الله تعالی د بچی تصویر فی ظلمات ثلاث، قرآن وی چې الله تعالی بچی ته صورت ورکوي فی ظلمات ثلاث، پدریو تیرو کې دن الله تعالی بچی ته تصویر ورکوي. دهد نطفرا صورت چون پری که کر دست بر آب صورت گیری. فرود پا عبود پاسدا سے نقشونگار چا کڑے دے چی دا منائی دے او ذرین اللہ تعالی بہترین انسان چکم دنو پیدا کی چی خلق پلیدو باندے نمڑی گی. نو اللہ کے خلق پا مانا دا روح چولو سرم را دی او خالق پا مانا دا مصورم را دی. فلا تعارض بین الآیتین. امام ترمذی روایت بیانی دخل اساتذونا سند اغتا استا معلوم دے او بیاوی انہو سمعہو دا اوریدلی دی. پدی بانے دا اعتراض واردیگی چی دا سمعا نسبت ہوتا دا مناسب ندے. فعل ہمیشہ دا پارا دا اغا مفاعیل سر لگی چی کم مفعول کی دا فعل صلاحیت موجودی. مثلا تب اکلت خبزن وی اکلت حجرن منوی، حجر معقول کے دے نیشی، خبزہ معقول کے دے شی. اکلت التفاحتا ما منا خوڑلی و اکلت التفاحتا ویلشی. نو ہمیشہ دا پارا فعل سربدا سے مفعول ذکر کے چگے کے صلاحیت تفعیلی. نو تب دا سنوے چی رأیت صوتن ما آواز لیدو بلکہ سمعت صوتن بوائے. ذکر سمع تعلق دا آواز سره ده او دا رأیتو تعلق دا مرئی سره ده. تبوی رأیتو جدارن، رأیتو جاموشن، رأیتو فلانن. نو پدی ده که دا سمعهو نسبت چکم دنو دا غیهو ضمیر تا مناسب نده ده که دا هو ضمیر راجی ده انس تا او انس خوزات ده او دا سمع سره مناسب نده. نو علماء دا غی گن جواب کئی چه پدی عبارت کے حذف ده. اصل که ده سمع قول انس رستو دا حقین چه دا یقولو تکر دی دا پتاویل دا مقولن سر دا سمع مقولتهو دا غو مقوله چکم دا نوری دلی دا یادی که حذف والایصال لے. اصل که دا سمع من انس دا انس نوری دلی دا نو کل جاری مجرور حذف کی او دا غی پا دیبانی اغفیل متعدی بالذات کی. وعلى كل حال عبارت کے بلادمن تقدیر کے چی دا خبر دا حضرت انس ناوریدلی دا او یقولو دا حال لے او کلنا کلا یو ماضی خبر چی عجیبوی نو اغین خلق تعبیر پا زمان حال سرکی فکار خو قالو لیکن یقولی دی دا پاروی. کلنا کلا دا بوداگان نی دی دا زوانی خبر کئی چرتا پخوادو آنے کے سکار کڑی مارتے ادری گا نبا خوادی باقیدہ آگا زمانے حال کی گویا طالبانو تا آگا زندہ تصویر ورکی چی مورتا دا سی ہوئی. نو دا مادینہ تعبیر کلنا کل پا حال سرا پا عجائباتو کی کیدیشی. رسول اللہ مبارک لیسا بالطویل البائنی دیر دنگ نو دیر دنگ منگا ورطا پا پختو کی بیمی چوائیو. یو سڑے چی دیر دنگی پختانا ورطا ہوئی لکا بیمی چا دینی دغنی شکی دے دلتا دا خوصو یو طالبو گیر لانو وراغلی دیر دنگو وڑو کے معشومو لکه یو دل مچی چې چلو نو جړانه معلومه ده چې وړو کې معشوم ده. دا معشومانو غوندې جړل.
نو ما ته یو طالب وایي یاره جي د شاطر ضرورت درته نشته او ما ته واقعي ضرورت و مې ولې کم دی دا طالب نه دی یو سر په یو دیوال کې د خپې په بل دیوال کې دا برګې پې به راواچوه ډېر دنګ و نو دا عیب د ډېر اوږدوالی طویل مماغت هغې ته ویله کېدی شي چې ډېر دنګي نو دا عیب دی رسول الله ډېر زیات دنګ نو دلته کې د طویل نه رستو د الباین ټکې ولګولو یعنی طول مقید منتفی کو طول مطلق نه رسول الله کې دنګوالی و لیکن پسندیده دنګوالی و روایاتو کې راځي چې رسول الله به ملګرو کې روان نو ښکارېدو به الله تعالی ورته دا طول ورکړی لیکن داسې طول چې هغه ټولو کې اوچت ښکارېږي لکه عالمچن نه مسجد نبوي کې روان و قسم د موږ په ډومبي دالو که ته موږ یې جوړ د بره په سټ باندې بل یو سړی کېنولی دی چې رالو نو چې کوم دی نو یوازې دنګو ټولو کې به داسې اوچت ښکارېدو دا مولانا غلام حیدر ورسره یو موټر کې راغلی دا غټ ګاډی نه دا وی د ټول ګاډي کې داسې ټیټ راغلی غریب دی که سر یې د چت سره لګېدو نو دومره اوږدوالی دا عیب دی نو رسول الله دنګ خو لیکن طویل باین نو چې بېمې چي طویل صیغه د صفت مشبه ده دا طال یطولنا طال یطول طولا اذا امتد چې یو شی اوږد شي طویل په مقابله کې قصیر را دي قصیر ټیټ ته ویل کېدی شي ټیمري ته ویل کېدی شي نو رسول الله مبارک طویل نو طال یطول طولا طول خلاف العرض ته وي هر جسم درې صفت لري الجسم ما له طول وعرض وعمق نو طول خلاف العرض ته وي د پلنوالي مقابله کې چې کوم شی وي هغې ته طول ویل کېدی شي د طویل جمع تیوال راځي او د اطول جمع اطاول راځي فلان اطول وهؤلاء اطاول نو د اطول جمع اطاول او د طول جمع راځي تیوال او مؤنث طولا راځي امرأة طولا هغه ښځه چې کومه ډېره دنګه وي هغې ته امرأة طولا ویله کېدی شي طویل تاسو ویلی دی فن عروض کې چې یو بحر دی د بحورونه فن عروض کې خلیل ابن احمد الفراهیدي 14 بحور بیان کړي دي ډومبنی بحر طویل بیان کړی دی بحر طویل د عروضیینو په نسبت باندې هغه شعر ته وایي چې د چا وزن فعول مفاعل فعول مفاعل مرتين لکه د امرؤ القیس قصیده تاسو ویلي ده قفا نبکي من ذکرى حبیب ومنزلي بست اللواء بين الدخول فحوملي دا ټوله قصیده د امرؤ القیس دا د بحر طویل نه ده قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فعول مفاعل فعول مفاعل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي شعر بدا سوی چې بیل بیل رکن ځان ته څرګندېږي اورېدونکو ته یکدم پته ولګي چې دا پلان کې بحر دی وعلى كل حال الباین ورپسې صفت راړو د رسول الله اوږدوالی داسې نو چې بالکل خالص اوږدو الباین د بانه یبینو نه په معنا د څرګندېدو سره بانه یبینو بان الکلام هلکه ډېرې سوتره خبرې وکړلې بیان هغه قوت ته وایي چې د هغې په ذریعه باندې ته اظهار د ما فی الضمیر کې الرحمن علم القرآن مهربان خدای مهرباني وکړه د قرآني تعلیماتو دپاره انسان پیدا کو خلق الانسان علمه البیان انسان پیدا کو د گویایي طاقت ورته ورکو د بیان معنا ده طاقت ته گویایي ستا واړه غاښونه واړه ژبه او وړې شونډې چې تلفظ کوي نو اټومیټک د هغې نه کلمات په مشین کې جوړېږي او ډز غورځېږي لګیا دی حروف کله 23 دي الف ب ت س ج لیکن تا ته د وینا دومره لوی طاقت درکو چې بعد مقررین 3 غنټې تقریر کوي او لفظ یو مقرر نه قاری طیب سے بدری او 5 غنټې تقریر نکول تا والله شاه بخاری او لفظ پکې مقرر نو ځان ته په ماشین لکه اټومیټک ماشین چی او سيزونه جوړي ا کلمات ځان ته لګیا دي جوړيږي او د خلې نه لګیا دی او دې ته بیان وای دا د انسان نه ما سوا پسنده او پاتی او دې سيزونه کې موجود نه ده کپره تا نه غټه د ارس دا د الله تعالی عظیم انعام ده بلکې د حیواناتو په आवाज کې حروف هم نشته دا الف ب ت س دا ستا حروف کې دي دا غي په حروف کې الف ب ت س نشته دا روز دومره آرامي
چې د افغانستان د تباہی دپاره داسې بمونه ایجاد کړي چې هغه وړوکی غوندې بم به پروت و د پن په شکل، نو که د هغې په خوا کې به سنډا چغې والې یا بیزې یا بل حیوان، لیکن یو ماشوم به چې دوه ټکې ووې د هغې فیته به ځان ته چلا شو ټک دغه به شو. دې نه مونږ ته معلومه شو چې واقعي قوت ګویي الله تعالی صرف انسان ته ورکړي ده. نو بیان یو ډېر لوی نعمت دی، او د بانه یبینو معنا څرګندېدل، بین د دغې وجې نه فراق ته هم وایي، ځکه چې معشوقه د سړي نه هغه جدا شي او د هغې هغه غم او هغه اثرات په هغه باندې څرګند شي. نو طویل سره د باین قید دې دپاره ولګولو چې رسول الله ډېر دنګ نو، نفسي طول د رسول الله مبارک په بدن کې موجود و، ولا بالقصیر، او نه رسول الله ټیټو، ټیټ دې ته قصیر ویل کېدی شي. قصره یقصرو په معنا د ټیټېدو سره، په معنا د چې کوم دی نو ښکته کېدو سره راځي، او چې د کرومن راشي قصر الرجلو، قصره نو بیا دا ټیټ ته ویل کېدی شي. قصره یقصرو چې راشي قصر او حصر تاسو ویلی دی بلاغت کې، وایي هلکه دا دې کې حصر او قصر دی. قصر قلب دې کې قصر قلب دی او دې کې پلانکی قصر دی، هغه د قصره یقصرو نه دی، او چې د کرومنه شي په معنا د ټیټېدو سره. رسول الله مبارک قصیر نو، نفسي ټیټوالی دا عیب دی. او دارنګې رسول الله مبارک ابیضم نو، داسې ابیض چې هغه امحقي، بیضه یبیضو د سمیانه په معنا د سپینېدو سره راځي. بیضه زیدن معنا ساره ابیض، ابیض سپین ته ویلی کېدی شي، مقابل چې کوم دی نو اسود دی. او بعضه چې راشي د ضربنه بعضه یبیضو په معنا د اګۍ اچولو سره، بعضت الدجاجة بیضة، چرګې چې کوم دی نو اګۍ ورکړه. امحق خالص سپین ته وایي، د دې باب د سمیانه دی محق یمحقو، محق زیدن، زید تک سپین دی. امحق هغه سپینوالي ته وایي چې هغې کې د سروالي اړبوی ني، د چونې په شان تک سپین دا عیب دی. تک سپین دا بعضې سړی مو نه یي کتلي، ویښته یم چونی او مخ یم چونی او دا روز یم د غریبانانو دغسې وي، نو دا عیب دی، دا ډېر سپینوالی. سپینوالی هغه حسن دی چې د ګلابو غوندې پکې سروالی هم وي. د رسول الله مبارک چهره هغه سپینه و او سروالی پکې و. الابیض الشدید الخالص البیاض، هغې ته امحق ویله کېدی شي. دا د مبالغې دپاره ذکر شوی دی چې رسول الله مبارک خالص سپین نو، خالص سپینوالی کالجس، د چونې په شان دا چې کوم دی نو عیب دی. بس دا دومره کافي دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دا دا رسول اللہ خادم دے، او دا لس کالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خدمت کرے دے. پا شمائلو کی زیاد روایات اگر دا حضرت انس تی، دارنگ حضرت علی، حضرت حسن و حسینم دا رسول اللہ مبارک سیرت بیانی. عن انس بن مالک انه سمعه یقول، حضرت انس چې کوم دی نو اورېدلی دي، انه سمعه دغې ربیعه د حضرت انس نه اورېدلی دي. یقول یعنی سمع قوله، دا یقول د هو د ضمیر نه بدل دی، یعنی سمع قوله. او یقول په تاویل د ان سره مصدر دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس بالطویل، رسول الله ډېر دنګ نو. دا طویل نه پسې د الباین ټکی راړلو چې رسول الله طویل و لیکن باین نو. طویل باین هغې ته ویله کېدی شي چې په خپلو ملګرو کې هغه عیبجن ښکاري. باین چې هغه اوږدوالی څرګند نو د طویل مقید نفع وکړه. نفسي طول رسول الله مبارک کې موجودو. روایاتو کې راځي چې صحابه به روانو نو رسول الله مبارک په ټولو کې دنګ ښکارېدو، لیکن باین نو چې هغه ډېر زیات دنګي، نو دا بیا عیب دی. طویل د طاله یطولو نه دی. د طاله یطولو معنا اوږدېدل، او الطول ضد العرض، یو پلنوالی دی یو اوږدوالی دی. د طاله الرجل معنا امتد الرجل، دا طول او د عرض مقابله ده. تاسو ویلی دی چې جسم ما له ابعاد ثلاثه، طول عرض عمق. د طویل جمع طوال راځي، درته مې ویلي وو د اطول جمع اطاول راځي.
نو رسول الله مبارک طویل باین نو ولا بالقصیر نټیټو ولا بالابيض الامحق نه خالص سپینو. ابيض سپین ته وایي بیض یبیض معنا سپینېدل، او چې ضربنه راشي بعد یبیض معنا هګۍ اچول. بعضت الدجاجة بیضا امحق خالص ته ویل کېدی شي. دا د سمعي اسماونه مستعملیږي. محق زید صار ابيض خالص، بالکل چې تک سپین هغې ته وایي امحق. دا د سمعي نه راځي. ابيض چې شدید البیاض نو هغې ته ابيض امحق وایي، بحيث لا يخالطه لون آخر. یو خو هغه سپینه چې سوروالی هم پکې وي، بعضې غوښه سپینه وي لیکن هغې کې سوروالی وي، یا هغې کې زیړوالی وي، یا هغې کې توروالی وي. لیکن ابيض امحق خالص ابيض شدید البیاض الذي لا يخالطه لون آخر هغې ته امحق وایي. همیشه د پاره امحق د ابيض نه پس راځي. ابيض امحق بيضاء محقاء لك فاقع د صفراء نه پس راځي. صفراء فاقع لونها د صفراء نه پس همیشه د پاره فاقع ټکی راځي. او د احمر نه پس قانع راځي. احمر قانع تکسر اسود حالک تکتور تکتور. نو اسود نه پس همیشه د پاره حالک راځي. یا اسود دجوجی احمر قانع اصفر فاقع. او دارنګ ابيض امحق چې خالص سپینی هغې ته امحق ویل کېدی شي. نو رسول الله د چونې په شان سپین نو، دا عیب دی. ولا بالآدم او نه غنم رنګ. آدم په اصل کې ادم دی، دوه همزګان جمع رالل. تاسو د همزاتو قوانین ویلي، فصول اکبري کې ډېر لوی تفصیل دی د همزاتو باندې کې. نو دوه همزګان چې جمع راشي او دویم همزه ساکن نو هغه بدلیږي په الف سره، نو آدم شو. اصل کې دی آدم. ادومه د کرومنه په معنا د غنم رنګه کېدو سره ادومه زید صار لونه آدم. آدم اسمر اللون ته وایي چې ګندم ګوني. د غنمو په شانې چې رنګ هغې ته وایي الآدم الاسمر. اسمر ګندم ګون ته ویل کېدی شي. او د دې جمع ادمان راځي. او اوادم هم جمع راځي. اوادم هم جمع راځي. ادیم د دې ځمکې مخ ته ویل کېدی شي. ادیم زمي سفره عام اوس چې دشمن بری خوان یغما چې دوست ادیم الارض د دې ځمکې مخ ته ویل کېدی شي. او ادام پخکړی ته وایي. ادم تل خبزه کله چې ډوډۍ د پاسه غوړي یا تیل یا بل یو شی واچي. بعد ماشومانو ته مور روټۍ په تیلو یا په غوړو باندې غوړه کړي او چینی پې واچوي، دا یې پخ کړی دی. ته د میا ته د مومانا یو شی د روټۍ سره ملګری کول، نو ادام پخ کړي ته ویل کېدی شي. او پیغمبر علیه السلام چې کوم دی هغه اسمر اللون. او دا ولا بالآدم دا معنا چې بالکل سور نو، بلکې د رسول الله مبارک پس سپین سوروالی کی سپینوالی ملاو. ولا بالجعد القطت د رسول الله مبارک ویخته بالکل تاو راتاو نو. اجعد هغه سړي ته وایي چې د چا ویخته تاو راتاو وي. پیچ در پیچ ویختي چې ګونګریالی بال ورته اردو کې وایي، لکه د هغه ویخته بالکل تاو راتاو دی. پښتو کې ورته څه وایي؟ ګلګوتې ګلګوتې ویختې نو چې باقاعده تاو راتاو وي. اردو کې ورته ګونګریالی بال وایي. اجعد هغه سړي ته وایي چې ویختې تاو راتاو وي. او جعداو هغه ښځې ته وایي چې د هغې ویښته تاو راتاو وي. خاص کر د افریقې خلک د هغې د سرونو ویښته تاو راتاو وي. څومره ولونه پکې لکه د ګوډو په شان ویښته، نو دا عیب دی په ویښتو کې. نو د رسول الله مبارک ویښته هغه جعد نه دي، دا د کرومنه مستعملیږي. جعد یجعد جعد الرجل صار شعره جعدا. د هغه ویښته چې کوم دی نو تاو راتاو دي. شعر جعد هغه ویښتو ته وایي چې هغه ګلګوتې وي، تاو راتاو وي. امرأة جعدة رجل ته به وایي رجل جعد، او ښځې ته به وایي امرأة جعدة، او رجل اجعد و امرأة جعداء.
فعلا او پوزن باندې راځي. او د بخیل په تعریف کې مرادي فلان جعد الیدین فلان جعد الانامل. دا بخیل ته وایي. بخیل ته وایي جعد الید چې لاسونه داسې موټې کړي. بل یداه مبسوطتان د خدای خزانې فراخه دي ينفق کیف یشاء. مبسوط الید هغه طالب ته وایي چې لاسونه کلاوي لاسونه کلاوي. د مدینه کې یو ملنګ پښتون نو هغه ته د اشتقاق ډېر ښه چل ورتلو. نو دا مالداره به راغلي پښتانه وی دلته م خلک راشي او دا لاسونه یې داسې مټې کړي. تاسو دولت ته خدای وی غر کړي دلته به لاس داسې ساتي فقیر ته او مسکین ته په دې چل به د خانه نوابانو بلا پیسې جمع کولې. وی دلته کې خلک راشي لاسې موټې کړی. نو جعد الیدین هغه سړي ته وایي چې بخیلي. جعد الانامل هغه سړي ته وایي چې بخیلي. نو دې وجې نه ځکه چې هغه ګوتې تاو را تاو شوي هغې ته جعد الیدین او جعد الانامل وایي. دلته یو اعتراض دی چې په بل حدیث کې خو راځي چې رسول الله اسمر اللون او دلته راځي چې رسول الله آدم نو دواړو مابین کې علما تطبیق کوي. د ولیس بالآدم معنا نه چې خالص سر نو بلکې رسول الله اسمر اللون سمانا پاغی سرواله کی سپینواله مو او دا سرواله حسن ده. خالص سرواله د ګلابو د پانی پشان یا لکه د دې پشان دا عیب ده. لیکن داسې سرواله چې هغې کې سپینواله وي دا حسن ده. نو دواړو مابین کې تعارض نشته. او د رسول الله مبارک ویښته جعد قطیط نو دا قطیط د جعد دپاره صفت را دي. د رسول الله مبارک ویښته ډېر ګلګوتې نو او قط یقط په معنا د پرې کولو سره راځي. قط القلمه قلم یې پرې کو. تاسو قلمونه چېرې په چاکو جوړ کړي دي نو بیا چې کله پرې کوئ دې ته وایي قط القلمه. مقطتن هغه لرګي ته وایي چې استاد په هغې قلم کېږي او چاکو پې کېږي او کلچ ورکړي هغې ته وایي قط القلمه. او هغه لرګی چې په کوم باندې قلم دي اکثر استادان په تختو د پاسه قلم کېږي او ټک ورکړي نو هغې ته مقطتن وایي. او قطو دا چې کوم دی د پاره د زمانې ماضي راځي او په دې کې تاکید لکه ما رأیته قطو ما هغه چرم نه ده کتلی په زمانې ماضي کې. نو قطو د ظروف زمان نه مرادي او د زمانې ماضي سره تعلق ما رأیته قطو. او د مستقبل لپاره راځي عودو لا اراه عودو هغه به مستقبل کې داړو اونې وینم. نو مستقبل لپاره د عودو کلمه راځي او د ماضي لپاره قطو. او د قطت معنا ده چې هغه غایت ته او راتاوي انتها ته رسېدلي. او یو دی فقط. فقط معنا ده اذا كان الامر كذلك فانتهي عن الغير. قط هغه هلته اسم فعل په معنا ده انتهي عن الغير. فقط معنا څه ده؟ دا فی فصیحیه ده. فی فصیحیه هغې ته وایي چې هغه دالي بر جزا و شرط محذوف. اصل کې ده اذا كان الامر كذلك فانتهي عن الغير. نو د رسول الله مبارک ویښته خاص تاو را تاو نو ولا بالسبت او نه د رسول الله ویښته نیغو د نیزې په شان نیغ ویښته دا مې عیب دی. ویښته هغه خوند کوي چې ته ویې جوړې چا منګز کړي دي. پراته ویښته چې نه تاو را تاوي او نه د غشي په شان نیغي دا حسن دی. نو د رسول الله مبارک ویښته به داسې ښکاره کېدل لکه چې چا منګز کړي دي. نو د رسول الله ویښته نیغم نو شعر ثبت او شعر ثابت هغه ویښتو ته وایي چې کم نیغي. نو رسول الله مبارک ویښته بلکل نیغم نو بلکې منګز کړي شوي. بعثه الله الله تعالی رسول الله مبعوث کو یعنی پیغمبر کو على رأس 40 سنة پسر د 40 کالو. سر نه مراد د کال آخر دی. رسول الله چې د 40 کالو پوره شو نو په دغه وخت کې ورته نبوت ورکو. ځکه د 40 کالو دا موده دا د تمام مردمیت او د عقل د پختګۍ موده ده. نو راس نه مراد د کال آخر دی لکه رؤوس الآیات د آیاتونو آخر ته ویل کېدی شي. د مفسرینو په اصطلاح کې یا د علماء قرائت په اصطلاح کې رؤوس الآیات د آیت آخر ته ویل کېدی شي چې په کوم معنی آیت ختمیږي. دلته کې مراد د دې نه د 40 کال ابتدا نه ده بلکې د 40 کال انتها ده. او دا د قبیلې د رؤوس الآیات نه د رؤوس الآیات معنا آخر الآیات.
نو رسول الله مبارک الله تعالی په څلوېښتم کال باندې پیغمبر کو فاقام بمکه، پس رسول الله مبارک په مکه کې مقیم 10 سنین لس کاله کسر هغه محذوف کړلو د نبوت نه پس رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې 14 کاله پاتې شوی دی. لیکن کله نا کله محدثین یا د احادیث روات هغه کسر لري کی، هغه 3 کسر دی، لس عقد دی، عقود دا دهایانو ته ویل کېدی شي چې موږ ورته دهایي وایو. نو 10 20 30 40 50 60 70 80 90 دی ټولو ته عقود وایي. نو کله نا کله حسابدان هغه برنه کسر لري کی، ورنه رسول الله مبارک د نبوت نه پس په مکه مکرمه کې 14 کاله پاتې شوی دی او په مدینه منوره کې 10 کاله. نو د رسول الله د نبوت کله زمانه 23 کاله ده او ټول عمر 43 کاله دی. د رسول الله د عمر باره کې 3 قسمه روایات دي. بعض دا چې رسول الله مبارک د 80 کالو، بعض دا چې د 83 کالو، او بعض دا چې د 85 کالو. ولا تعارض بین هذه الروایات، دې روایتو کې تعارض نشته. څوک چې د رسول الله 80 کال عمر بیانوي هغه قصور ورسره نه حسابوي، څوک چې د رسول الله مکمل عمر بیانوي نو هغه 83 کاله یادوي. لیکن بعض علما د رسول الله د پیدایش رد مستقل کال ګڼي، ځکه د رسول الله مبارک هغه د راتلو ورځ د کل عالم د رڼا ورځ وه، نو هغه یو ورځ په منځله د یو کال وه، او د رسول الله مبارک د وفات کېدو ورځ مستقل کالو. داسې توره تیاره وه او د خلکو په سترګو باندې د غمونو هغه تیارې راغلې وې. حضرت فاطمة الزهرا وایي چې صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. نو هغه د وفات ورځ مستقل کال ګڼي. نو 2 کاله چې 83 سره یو دی کې. فلا تعارض بین الروایات ان من یقول کان سن رسول 60 سنه دام په حق باندې هؤلاء یکسرون يحذفون الكسور، دی کسر حذف کوي. واما الذين يقولون كان عمره 63 سنه هم يعدون حياه الرسول صلى الله عليه وسلم 100%. او څوک چې 65 وایي فهؤلاء يعدون يوم الولاده سنه كامله ويوم الوفاه سنه كامله. فلا تعارض بين الروایات، روایاتو کې څه تعارض نشته دی. او وليس في رأسه، او نو قصر مبارک در رسول الله مبارک کې 20 ولحيته او ګیره مبارکه کې 20 شعر